سلامونه ملګرو. په عدت نکاح کیس کې پرون د عمران خان او بشرا بیبي ټرایل شوی دی چې د هغې اپډیټس در سره هم شریکوم. بل پرون چې عمران خان کوم حکم جاری کړی د اختر د شپې چې کومه ریلي و هغه هم کامیابۍ سره شوې ده. بل عمران خان هم یو ډېر اهم حکم جاری کړی چې په هغې باندې هم خبره کوو. بل د سینیټر الیکشن چې کوم دی د سینیټ الیکشن هم شوی دی چې په هغې باندې د پی ټي آی وکیلانو الریډي درخواست جمع کړی، خو په هغه درخواست باندې فیصله نه ده شوې او د سینیټ الیکشن شوی دی. دا ټول تفصیلات په دې ویډیو کې تفصیلا تاسو سره شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله د عدت نکاح کیس باندې خبره کوو. عدت نکاح کیس کې پرون ټرایلز شوي دي چې د عمران خان مخالف وکیل چې کوم دی هغه مطلب د عمران خان مخالف وکیل د خاور مانیکا وکیل دی. خاور مانیکا د عمران خان د ښځې د بشرا بیبي سابقه خاوند دی، زوړ خاوند دی. نو خاور مانیکا عدت نکاح کیس کړی دی. نو پرون ټرایل ته د خاور مانیکا وکیل نو راغلی. د عمران خان چې کوم وکیل دی هغه پرون ټرایل ته هم نو راغلی او دې نه مخکې ټرایل ته هم نو راغلی. مطلب دا دویم ټرایل دی چې پکې خپله پیشي نه کوي. د عمران خان او بشرا بیبي وکیلانو په دې کیس کې خپل دلایل زبردست طریقې سره ورکړي دي او جج په دې مطلب کیس باندې ښه کنوینس کړی دی. خو جج بیا هم کیس چې کوم دی بل تاریخ له سپارلی دی. په 15 اپریل باندې به د دې کیس یو ځل باید ټرایلز کیږي او خاورمانیکا وکیل له د خاورمانیکا وکیل له جج صاحب چې کوم دی هدایات جاری کړي دي چې راتلونکي تاریخ کې به ته ضرور حاضرېږي عدالت له، راتلونکي ټرایلز کې به ضرور عدالت له ته حاضري کې، ورنه که تا حاضري ونه کړه نو بیا به زه فیصله د ستا حاضرۍ نه بغیر هم سناوم. ځکه د عمران خان وکیلانو په دغه کیس کې خپل دلایل ورکړي دي او تاله هم پکار دي چې خپل دلایل پیش کړي چې هغې نه پس زه فیصله محفوظ کړم. او که چېرې ته راځې نه دغه رنګ کیسونو د ټرایلز ته راځې نه نو بیا به زه مجبورا فیصله سناوم جي. نو بل اخرنی وارننګ ولا ورکړی دی جي. بل پرون د اختر د شپې حوالې سره د پی ټي آی ورکرانو یو ډېر غټ تعداد کې یو ریلي ریخ کې د احتجاجونه شوي دي. د ملک مختلف مقاماتو کې د پی ټي آی جنډې په سړکونو باندې ډېرې زیاتې لهراو شوي دي. د اختر شپه وه چونکې مطلب ډېر زیات پابندي هم نشوه لګېدی. د اختر سیلیبریشن خلکو کولو خو ورسره د پی ټي آی ریلیانې هم ویښ کړي چې د دې حکم چې کوم دی عمران خان د جیل نه کړو. بل عمران خان د اختر ورځې حوالې سره هم دا حکم جاری کړی و چې د اختر ورځ دی د پی ټي آی چې څومره هم رهنما دي، لیډران دي، هغوی د اختر ورځ په خپله علاقه کې هغه خلکو سره تیر کړي چې د کومو خلکو مطلب کسان د پی ټي آی دي او هغوی ګرفتار دي په جیلونو کې دي. نو د اختر ورځ دی د هغه علاقې رهنما د هغه علاقې لیډر هماغه خلکو سره تیره کړي، هماغه کور ورسره تیره کړي، کره دې ورشي او مطلب خامخا لږ غم دې ورسره وکړي چې د کومو کسانو کم کورونو کسان په پی ټي آی کې نومي واقعیت یا نورو کیسونو کې ګرفتار شوي دي جي. خبل د سینټ الیکشن هم شوی دی چونکې د پی ټي آی وکیلانو په دې باندې درخواست هم ورکړو چې د سینټ الیکشن دې نه کېږي ځکه پی ټي آی ته مخصوص نشستونه نه دي میلاو او بل په کې پی کې هم د سینټ الیکشن پی ټي آی ولا نو کړی ځکه د مخصوص نشستونو مسله و. نو په دې وجه باندې هغوی په کې پی کې د پی ټي آی چې کوم رهنما دي هغوی د سینټ الیکشن نه کولو. خو په کې پی کې د سینټ الیکشن نه ده شوی، خو بیا هم په مرکز کې سینټ الیکشن شوی دی. د دوو پارټیانو چې کوم غټې پارټیانې تاسو له پته چا سره چې حکومت دی نو د یوې پارټۍ چیرمین پکې راغلی دی په دغه الیکشن کې او د بلې پارټۍ چې کوم دی ډیپټي چیرمین راغلی او د پی ټي آی پکې سم نشته دی. پی ټي آی نه بغیر دا الیکشن شوی دی. نو په دې ویډیو کې د اهم ټرایلز د اهم اپډیټس ډېره زیاته مننه. تھینک یو سو مچ. والسلام.